مهرباني مهرباني بخشو مهرباني دا ظالم پیدل خونده راغلی دا پیدل خونده راغلی نه 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 یار دا پیدل روان و په نامه د خدای دا د ډبو چې لوی بخښونکی او مهربانه دی. د دې غونډې عزتمن مشر د عوامي نیشنل پارټۍ د لکی ضلع محترم صدر ملک علی سرور صاحب، په سټیج ناست ما سره راغلي د صوبایي کمیټې ممبران ملک ریاض، گل صاحب خان خټک صاحب، تیمور باز خان، په سټیج ناست زمون سابق MPA محترمه یاسمین ضیا بیبي، په سټیج ناست زمون رورولي خو ورسره ډېره زړه وه، خو خبره د باچاخانې په رنګ کې مرنګ شو متی رور، په سټیج ناست زمونږ د خدای خدمتګار تحریک د ریجن سالار صاحب راغلی، د بنو ضلع محترم صدر صاحب هغې سره راغلی، د تحصیلونو صدران صاحبان، ما ته مخامخ ناست درنو پښتنو سپین ږیرو مشرانو همزولو وروڼو، د ټولو ناول خو زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم، ستاسو د تنظیم د مشرانو ډېر مشکور یم، د ټولو ورکرانو مشکور یم. زه په خپل ژوند کې دا زما دویم ځل دی چې زه لکي ته راغلم. یو ځل مخکې راغلو او نورنګ کې زمونږ جلسه وه، حیدرخان هغه وخت کې صوبایي صدر و. حقیقت دا دی چې د لکي پښتنو موږ له ډېر عزت راکړ. نن هغه ماحول را تازه کېدل خو پرېږدی، بلکې حقیقت دا دی چې نن زه ستاسو خاورې ته راننوتم نو کومه مینه، کومه جذبه، کومه عقیده، په کم تعداد چې ملګري راوتي وو، زه دا ګڼم چې تر دې دمه پورې ما څونه دورې هم کړي دي، دونه مینه لا ما نه ده. زه سلام پیش کوم ملک علی سرور او د هغه ټول ټیم ته، ملک ریاض، یاسمین بیبي او څونه ملګري چې دې کې خپله خوارۍ کړي دي، خپلو ټولو ورکرانو ته، د BSF ځوانانو ته، سالارانو ته، جنډې تقریبا زه خو چې کوم ځای ته تللی یم بس ما ولیدل چې هر ځای سور دی او انشاءالله همدغسې به یم، دا هر ځای به همدغسې سور کېږي. ګرانو وروڼو، پړه خو مې ډېر څه دي او راغلی یم ډېر څه سره یم، خو د بدقسمتۍ نه ماښام بانګ ته وخت لږ کم دی. کوشش به کوم چې خپله خبره په مختصر الفاظو کې او په مدلله طریقه زه تاسو ته مخامخ کېدم. ګرانو مشرانو، ګرانو وروڼو، منګ الحمدلله منګ او تاسو هغه نظریه او هغه کورنۍ یو چې د پښتنو په خاوره د 100 کالو نه موږ سیاست. کو زه د نن ماحول ته ګورم او زه د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو د 100 کاله مخکې خبرو ته ګورم، نو په دې 100 کاله کې به موږ ډېرې ګټې کړي، خو د نظریې بنیاد نن هم موږ هماغه میدان هم په هغه قدم ودرېږو.
په کوم قدم چې د باچا خان بابا او د هغه ملګري خدای خدمتګار وو د هغې راوچتېدل د خپل قام ازادۍ لپاره او ازادي ګرانو مشرانو ګرانو وروڼو د الله په دنیا د ټولو نه لوی نعمت دا ازادي ده او د الله په دنیا د ټولو نه لوی تهمت دا غلامي ده ازادي سل لاري زه کوشش وکوم چې مدلله خبره وکم خو خبره براغونډوم د ازادۍ سل لاري او زه دا ګڼم چې زما پښتون قوم زما پښتنه خاوره باید چې د انګریز نه آزاده شوې ده خو زما خاوره او زما قوم نن هم په یو شکل په بل شکل غلام ساتلی شي زه دا علم چې د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو بنیاد د خپل ژوند د خاورې امنو سل کاله وشو چې موږ په هغه ملک کې په کوم ملک کې چې معیشت په جنگ چلیږي موږ په هغه ملک کې چې په کوم ملک کې د پرون وزیر اعظم کولو بیان ورکړ چې د 70 په دهه کې د امریکای نه پیسې غشتلې شوې دي او په جنگ کې حصہ غشتلې شوې ده من په هغه ملک او په هغه خوره د امن خبره کوو او د هغه امن لپاره زمنګ هر ځای کې زدا خبره کوم چې زمنګ د خدای خدمتګارو د اولادو دغه आवाज د سر په بدل دی خوننه زمنګ په خوره امن زمنګ ډېر لوی ضرورت ننم د دنیا په مخ پښتون د دهشت یو نخه ګرځول غواړي دا خلک خو زه د دې خلاف یم د پښتنو عمره پرم نه خلک نشته د پښتنو عمره غیرتي خلک نشته د پښتنو عمره حیادار خلک نشته بلکې زمونږ پښتو خو چې کلمه ورسره وتړي او پښتو کوونو ستانه خو مسلمان نشته موږ نن هم چې په 21مه صدۍ کې دنیا کم ځای ته ورسېده موږ نن هم کو په دې خوره نه بلکې په هره خوره راغونډېږو نو دنیا له دا پیغام ورکوو چې د بابا پیروکار د امن د رڼا د ژوند د تېرولو خدای آزادۍ لپاره باچا خان بابا خدای خدمتګار را یوځای کړل او هغه وخت کې په پښتنو کې طبقیاتي تقسیم و زه نن هم بدقسمتۍ نه هغه خبره علم خو زه هنرمند لپاره خبره کوم پښتون پې بدي ښکاري لکه په 21مه صدۍ کې هم په پښتنو کې طبقیاتي تقسیمي د کوم تقسیم خلاف چې باچا خان بابا او خدای خدمتګار راوتیو بلکې زمونږ د خدای خدمتګارو تنظیم چې جوړېدل هم دغه طبقیاتي خلک د چا چې باغ وخت کې نواب او خان بهادر عزت نه کو همدغه نئی همدغه کولال همدغه درزي همدا هنرمندان یې راوچت کړو او دا د کلو جرنیلانو ګنې کو چاته نه پته د خپلو مشرانو سره کېنه او د هغې نه تپوس د دې خاورې هر پښتون کو هغه کولال دی کو هغه ګډبه دی کو هغه نئی دی کو هغه بل څه کسب کر دی کو هغه هنرمند دی هغه پښتون دی هغه زما استاد په شان پښتون دی او د باچا خان بابا نظریه تش د پښتون نه د انسان د قدر نظریه ده موږ به ان شاء الله د هر چا نه ماخ قدر بیا ګرانو ورونو په موږ ډېر کار شوی دی خدای یو خبره به زه کوم موږ پښتانه مې سل قوم مسلمانان یو چې پښتون
د مور او پلار پښتون پیدا دی ځکه بل مذهب نشته دا مسلمان دی بیا چې موږ ټول مسلمانان یو نو زمون په خوره د اسلام او د کفر جنگ د کومه لکه سوچ وکړو موږ مسلمانان یو نو موږ د الله هغه مذهب چې کوم د رسول د غاړه راغلی دی موږ پاغه پوره ایمان راوړی دی او تر مرګه پورې به ان شاء الله دا نور چې کوم موږ د اسلام خي ولی خان بابا وویل وی زما پلار نګو دا پښتانه راغلي دی دې ته د خپل مذهب خولې دي کړي دې بوسه پورې پاره سره نو خپل پټکی لګي دی هغه اوس هم موږ ته اسلام چل زما په خوره د اسلام جنگ د کومه راغی او بیا دا کوم د اسلام جنگ دی کوم چې جمعات شهید شي کوم چې په جمعات کې ولاړ پښتانه په جمع په منځ شهیدان شي کوم چې زمنګ مین دي خويند دي شهیدانی کیږي زمنګ ګلالي بچی دي شهیدان کیږي دا کوم دا ګران ورونو زما د مذهب نوم استعماليږي په دې خوره د اسلام او د کفر جنگ نشته زه کریانم چې موږ مسلمانان یو الله منو رسول منو نو د پښتنو په خوره دا څوک خلک بار بار دا خبره روچتای چې بای من ختم نبوت خو چې نه منه خو ته مسلمان نه قربان نو زه په دې نه پوهېږم چې په پښتنو کې دا خبره بار بار ولې به راوچتېږي چې بای ختم نبوت باندې یقین او ختم نبوت خلاف زما په سوچ کې چې مسلمان دی نو ستا اسلام پوره کېږي په دې چې الله یو دی د هغه نه بغیر څوک شته نه او د الله آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه نه بس بل پیغمبر د راتلو نه دی نو دغه ختم نبوت عقیده ده دلته به بار بار ګرانو وروڼو ګرانو پښتنو د ذات د مفاداتو دپاره علماء سو زب هر ځای کې خاص قوم هغه عالمانو ته چې څوک حق سره ودرېږي علماء حق چې هغه زمونږ په هر ځای کې موجود دي زه خاص قوم هغه عالمانو ته چې خدای د بار را پاسه او دا قام چې د مذهب په نوم په غلطه لار ګمراه کېږي رضی دا ګمراهي ځکه چې علماء سو تاسو کتل چې نوم د اسلام استعمالي غرض اسلام آباد دی د باچا خان بابا خدمت د مذهب نه بالا دی د رنگ نه بالا دی د هر انسان خدمت ته او زما په خیال په دې خوره کو جنگ دی نو واحد جنگ هغه زمونږ د وسایلو د ګرانو پښتنو په مسلمانانو کې د اسلام او د کفر جنگ نشته په پاکستانیانو کې د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ جنگ نشته بلکې واحد کو زمونږ او د دغه خلکو ترمنځ یو جنگ دی نو هغه د وسایلو دی هغه وسایل کوم چې باچا خان بابا غوښتل چې د انګریز نه راوړي او تاسو له درکړي زمون وسایل اول په انګريز حکمرانی کولا اوس په د انګريز غلام لګیا دی حکمرانی کوي زه خبره لګی راغونډوم خو زما وسایل څه دي ګرانو زه په خپل خوره بجلی جوړوم پښتونخوا د خپل ضرورت نه زیاته بجلی جوړوي تاسو خپل کورونو کې بجلی نه دا ستاسو وسایل دي کو چېرې تاسو خپل وسایل خپل کړل په پښتونخوا کې به داسې کور ني چې هغې کې د بجلۍ لوړ شوي او د ضرورت نه زیاته جوړو بجلی به خپله استعمالو نوره به خرڅو پیسه به هم پرې ګټو ایجي انقاذو فارموله چې زمونږ نه ده د دې جوړه شوې ده خو د عوامي نشل پارټۍ حکومت چې ختم شوی دی 9 کاله وشو هغې فارمولې د لاندې موږ ته د بجلۍ په مد کې چې کوم زمونږ څه جوړېږي هغه نه راځي زمنګ وسایل څه دي ګیس تیل یورانیم دی نیپرایټ دی کرومایټ دی کویله ده پښتونخوا د الله د قدرتونو زرخیزه خوره د ګرانو پښتنو موږ ورته وایو چې موږ ستا حق نه غواړو
موږ د بابا پیروکار یو، د باچا خان بابا پیروکار، او زمونږ باچا خان بابا هر قدم د خپل پیغمبر په قدم ایښی. موږ پردی حق نه غواړو، زمونږ په بچو پردی حق حرام دی. موږ په د خپلو بچو خېټې نه مړول غواړو. خو جنګ هم ورسره دا دی چې بیا زما د بچي لوړی د بل په خوله کې رانه نه برداشت کېږي. وسایلو ته وګورئ او زما د خاورې د بچو حل ته وګورئ، د دې وړو تعلیم ته وګورئ، د دې وړو صحتونو ته وګورئ، د دې وړو جامې پیزار ته وګورئ، خپلو لارو کوڅو ته وګورئ، خپل سکول کالج ته وګورئ، خپل اسپتال ته وګورئ. د وسایلو نه مالامال، خو موږ غلامان یو او زمونږ په هغه وسایلو ټول پنجاب هم نشم ویلی، خو یو 15% خلک دي چې هغه د دې وسایل. ګرانو وروڼو، ډېر دوکه را دوکه شو. هغه کتاب یې درته رامخې ته کړو، خو یاد هم شي وي، مور پې وښی او جنت ته به ځئ. هغه ټکټونه چا سره شته اوس که نه ختم شوي دي؟ میاد یې ختم دی که نه؟ لا میاد پکې شته. نو که ایکسپایر دی هسې نه اوس درپسې ایکسټینشن پسې ګرځي چې دې ځل راځئ چې ایکسټینشن درکړو. کله به د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ په نوم دوکه شو. کله به درته وایي چې ولي خان هندو دی، بس پښتانه به وایي چې دغه ټیک ده. کله به درته وایي چې دا د روس ایجنټان دي، پښتانه به وایي دغه ټیک ده. کله به وایي دا د امریکې ایجنټان دي، پښتنو زمونږ غلطي یوه ده چې موږ په یو قیمت داسې یو قیمت نشته چې موږ د ستاسو د حق سودا وکړو. موږ ستاسو ایجنټان یو، موږ د بل چا ایجنټان نه یو، نه به کړی شو. موږ ستاسو ایجنټي کوو، خو که ستاسو حق د ښامار نه غواړو نو بیا موږ د روس ایجنټان هم یو، د امریکې ایجنټان هم یو، د هندوستان ایجنټان هم یو، سبا به د بل څه ایجنټان هم یو. په دغې موږ نه یېرېږو. خو یاد دې ساتي هغه خلک هم او یاد دې ساتي پښتون قام هم چې داسې یو قیمت نشته چې موږ به د پښتون قوم د حق سودا چې دلته ناست یو د پښتنو حق پر وړاندې جوابونه کوو. زه به درنه دا تمه کوم ګرانو پښتنو چې دې دپاره به ګرځو، خواري به کوو. په دې خبرو به خپل کشران پوهوو. پوهه د کور نه شروع کړي، په کور نه به دا پوهه راولو. څوک چې خپل حالات بدلول غواړي، کم قام چې خپل حالات بدلول غواړي، نو دا یاد ساتئ چې په خوب حالات نه بدلېږي. هغه خلک هغه قام به بیداري ښیي، هغوی به راپاڅي، هغوی به بیداره کېږي، د خپل حق تپوس به کوي او بیا هغې سره تړلې یو کېږو به، اتفاق به راولو. دا یاد ساتئ پښتنو چې زما ذاتي هېڅ لالچ نشته. تاسو به اورېدلي او زه بار بار وایم، نن یې تاسو سره بیا لوس کوم چې انشاءالله دا سړی به چېرته هم تاسو په یو سرکاري دفتر کې ونه وینئ چې زه به ګرځم په دې لالچ چې خدای مکه ځان ته به څه ښه دروس پیدا کړي. خو د دې هر څه لپاره ستاسو اتفاق ډېر ضروري. اتفاق به کوو، ځان به دوکه کوو نه. وخت راغلی دی چې خپل اختیار به خپلو. انشاءالله زمونږ مخې هر قسمه نیولې کېږي. تاسو کتل د الیکشنو کې څه کیسې وشوې، دغې کیسو ته هم موږ مخې نیسو. واحد اختیار کو عوامي نیشنل پارټي مني، هغه د ووټ اختیار. واحد لاره کو عوامي نیشنل پارټي مني، نو هغه جمهوري لاره ده. او واحد مشري کو عوامي نیشنل پارټي مني، هغه د عوامو مشري ده. یعنې دا سوداګانې د ولي خان بابا خبره وي پاکستان کې چې د جنوجو په شان سړی وزیر اعظم کېږي، نو ولي خان په دغه خبرې کولې ټولو. خو انشاءالله نورو خبرو ته تیار نه یو. دغه واحد لار ده. خبرې مې ډېرې په زړه دي د وخت د کمي په وجې. انشاءالله نورې خبرې به بیا مخکې کوم. سبا هم پروګرام دی، بله ورځ بیا پروګرام دی، دا 2 ورځې دلته یم، بیا به راځم انشاءالله. د پښتنو کور کوڅې ته به ځم، په پښتنو به جرګه کوم، مرکه به کوم، کوشش به کوم چې پښتانه
د خپل قام دپاره په یو لاره کړو او روانې کړو. مشکور یم یو وارې بیا د زړه د تل نه د ټولو د تنظیم د مشرانو د ذیلي تنظیمونو تاسو ټولو خو مو لاسونه وپړقول، خو دا یو خلک دی چې دوی له به ضرور لاسونه پړقوی او هغه زموږ دا پولیس واله دي. دا پولیس واله چې د قام دپاره هر وخت خپل سر په تلي کې ګرځوي، دوی دپاره لاسونه پړقوي. زه سلام پیش کوم د پښتونخوا پولیس ته چې د پښتونخوا بلکې د دې خاورې په دفاع خلک مړیږي نه، دونه تنخواګانې پرېږدي، خو چې تر دفاع وخت راشي نو هغه خلک بیا هم دا پولیس والا ځوانان د خپل سر په سودا لګوي، د قام دفاع کوي. انشاءالله دا د ادارې په شکل به دغسې او جمهوري خلکو کې بیا یو دا د بابا دا سرې مچۍ دي چې دوی د خپلې خاورې او د خپل قام د دفاع دپاره هر حد ته تلو ته تیار دي. زه مشکور یم د میډیا د ملګرو، مشکور یم د پی ایس ایف د ملګرو، مشکور یم د سالارانو صاحبانو، مشکور یم د ټولو مینوالو د ټولو مشرانو. اجازت بدن عالم د غنی خان بابا په دې شعر وی زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي، زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي، او ویروک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي. ډېره مهرباني.